والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. دردی پاک پر شوق سر ہوئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورہ بقرہ مدنی سورت تے پا مدینہ منورہ کے نازل شوے دے. دا سورت مشتمل دے پا 255 آیتونو باندے او پا دی سورت کے سلویخ رکوگانی دی. دا ترتیب جمعی پا اعتبار سر دویم نمبر سورت تے او دا ترتیب نزول پا اعتبار سر دا 87 نمبر وہ 88 نمبر سورت تے. او سورہ بقرہ ورطا پا دی بنیاد باندے ویلے کی گی کہ پدی صورت کی واقعہ دا ذبح دا بقری ذکر کی گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نا دی بنی اسرائیل تپوس اکو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. نو چکل دی تپوس اکو چی دا دخ کی مقتول دا قاتل بسنگ پتہ لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام متوی سو کئی ان تذبحوا بقرہ دا چی تاسو یو غواز ذبح کئینو. نو علماء ذکر کئی وی ذکر دا بقری پکی راغلے دے. نو دا دک تی دا وجن دا مکمل صورت موسوم دے پا سورہ بقری سرا. بل بحث پکی دا دے چی دا دی صورت فاتحین پس سورت بقرہ ولی روڑا. دا دی سورت فاتحین پس سورت بقرہ ولی روڑا بل سورت ولی رانڑو. نو علماء ذکر کئی وی دا سورت بقری او دا سورت فاتحی آپس کے پیوسو وجوہات باندے مناسبت موجود دے. او اغا مناسبت دا دے کنا چی پا سورت فاتحہ کی انسان دا اللہ تعالیٰ نا دعا کئی چی اہدنا الصراط المستقیم. اللہ صراط مستقیم راتو خو پا صراط مستقیم باندے موروان کا. نو پدی صورت کی اللہ تعالیٰ دا صراط مستقیم اغا مقام ذکر کئی چی سدے ذالک الکتاب لا ریب فی. دا صراط مستقیم اغا بنیاد چی کم دے دا صراط مستقیم دتلو ذریعہ چی کم دا اگا دا اللہ تعالی کلام دیکھا. بل پدی صورتی فاتحہ کی جی کم نرحق یو مضمون ذکر شچ ایاک نعبدو خاص تا عبادت کونو. نو علماء کرام ذکر کئی وی پدی صورت فاتحہ کی مضمون خاص دا عبدیت باری تعالی ذکر شو.
نو په دې صورت کې ورپسې واقعه دو یهودو ذکر کیږي چې هغه عابدین د بقرې وو چې د غوا عبادت پې کو د سقي عبادت پې کو. نو علما ذکر کوي وای په دغه بنیاد باندې چې الله خاص تا عبادت کو لکه د یهودو په شان ته د غوا او د سقي د عبادت مرتبه او مقام ته نه رسیدلی ښا. ٹھیک شو جی. او مفسرین دې کمنر هغه مختلف مضامین د دې په باره کې ذکر کوي. وای دا سورته بقره چې کومه ده کنه د مضامین په اعتبار سره د ټولو نه یو جامع صورت ته او د قرآن مجید د سورتونو په اعتبار سره چې کم دی کنه دا څلور اقسام دي. نه یو تمونږ وو طوال مفصل او بل تمونږ وو طوال مقصر. دریم نمبر قصار مفصل او قصار مقصر کا. ٹھیک شو. څلور قسم سورتونه دي. نو پدې کې دا لومبنه طوال مفصل چې د ټولو نه اوږده سورتونه دي کنه نو په هغه د قرآن مجید په ابتدا کې ذکر دی ښا. او دا طوال مفصل د سورته بقره والا دا و سورتونه چې کم دي نو دا وای په طوال مفصل کې راځي ښا. وایي تاسو بیا د قرآن مجید د سورتونو په اعتبار سره دا دوه اقسام دي. یو تمون مکی سورتونه وو او بل تمون مدنی سورتونه وو. نو په مکی او په مدنی سورتونو کې فرق دا دی کنه چې کوم د هجرت نمخ کې نازل شوی دي که هغه په مکه معظمه کې که هغه په اطرافو د مکه معظمه کې یا هر ځای کې چې خو د هجرت نمخ کې چې کوم سورتونه نازل دي کنه هغې ته به موږ څه وو هغې ته به موږ مکي سورتونه وو. او چې کوم سورتونه د هجرت مدینه نه پس نازل شوی دي نو هغې ته به موږ مدني سورتونه وو. نو قرآن مجید مشتمل دی په 14 ته پاسه 100 سورتونو باندې. ٹھیک شوه. نو په دې 14 ته پاسه 100 سورتونو کې شپږ اتیا چې کوم سورتونه دي که نه دا څه دي حاجي دا مکي دي جي. ٹھیک شوه. او 28 چې کوم نه هغه داسې دي چې هغه څه دي هغه مدني دي. خبر مودین تراله جی. نو علما ذکر کوي وای مکی سورت فاتحه مکی سورتو او اوس دا سورت بقره چې کم ده کنه دا مدنی سورت ته. نو د مدنی تعریف می درته وکړو چې د هجرت نه پس نازل شوی وي خوا که هغه په مکه کې نازل وي که هغه په طائف کې نازل وي که هغه په حنین کې نازل وي که هغه په تبوک کې نازل وي که هغه په خیبر کې نازل وي هغه دو هر ځای کې چې نازل وي کنه خو د هجرت نه پس چې کوم صورت نازل وي نو هغې ته به مونږ مدني صورت وو. نو علما ذکر کوي دا سورت بقره چونکې د هجرت نه پس نازل شوی دی نو د دقې د وجې نه دا صورت پسې دې ته به مونږ مدني صورت وو. پوهېږئ تاسو. نو علما کرام ذکر کوي موضوع د صورت څه ده. موضوع د صورت څه ده اصلاح الیهود. په دې صورت کې اکثر د یهودیانو چې کم شرارتونه دي کنه هغه پکې ذکر کیږي. د یهودیانو چې کم آرامتوبونه دي د یهودیانو چې کم مخالفت د حق دی د یهودیانو چې کم د الله تعالی نافرمانی ده هغه ذکر کیږي پکې. نو د هغې د اصلاح قوانین نو علما کرام ذکر کوي د هغې دپاره الله تعالی د سورت بقرې یو جامع سورتونه چې کم در هغه دا نازل کړی دی. خجی بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی کوم الله الذي جعل حیات القلب بذبح البقره چې د غوا په ذبح کولو سره د یو مړي زړه کې چې کوم نه هغه ژوند پیدا کړه. ځکه حضرت موسی علیه السلام ته خپل قوم وی کنه وی څه چلو کونو حضرت موسی علیه السلام متبي د غوا ذبح کوي او د دې د بدن د غوښې څه ټوټه چې کوم نه هغه راواخلی که نه او د دې مړي د بدن له یې راخلاصه کوي نو دی به پاسې دی به الله ژوندی کړي. نو ٹھیک شوه. همدقسې وشوه. الله تعالی هغه سړی را پیدا هغه دوباره را ژوندی کو او هغه خپل قاتل وښوده چې زما قاتل دی کوم نه زما دا اروا وکړه.
خجی الرحمانی چیا مہربانی کون کے دے بے ارسال الكتاب الذي لا ریب فیہ چی دا سے کتاب رولی گی کنا چی دا اغی کی اڑو سے شک نشتے کا اڑو سے شک پکی نشتے چی انہو منزل من اللہ چی دا اللہ را طرفنا نازل لے الرحیم و خاص مہربانی کون کے دے بجعل الہدا للمتقین چی دا متقیانو دا پارے ہدایت اگردو کا خجی الف لام میم اللہ تعالیٰ پوئی پماند دی حروف باندے حروف مقطعات وتویقا او حروف مقطعات دی معنی دا تمام متقدمین او دا متأخرین علماء رائے دا کنا چی دی حروف مقطعات معانی دا اللہ نما سوا بل اچھا تپتا نشتقا او چی کل دا جنتیان جنت تلرجی کنا اللہ دی منگا تاسو طول بوزی چی کل جنت تلرجو کنا اللہ با بیادی خپلو جنتیانو بندگانو تا دا دی حروف مقطعات دا معانی او دا رازون با بیانی خوا لکہ دا حروف مقطعات دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبر پا مابین کی دا راز خبری دی خوا ٹھیک شوا نو بیا علماء کرام ذکر کئی وی دی حروف مقطعات و معانی یا خوب دائی چی دا اللہ پیغمبر تبا معلومی او یا بنی معلومہ تو خبری دی یا بنی دی حروف مقطعات و معانی دا اللہ پیغمبر تا پتی او یا بنی پتا نو کچھتا دا اللہ پیغمبر تا دی حروف مقطعات و دا معانی پتی او امت تینی خولی نو بیا خدا کتمان دا علم رازی او کتمان دا علم پبارک سخ وعیدات پا احادیثو کے راغلی دیقا لکہ حدیث کے رازی وی کم سڑے چے علم زکا او اغا علم اغای پٹ اسات اغای پٹ کدا خلقونا نو سچل بئی الجم بلجام من النار دا قیامت پر از بورتا اللہ دا اور لگام اچھئی دا اور واگی بورتا اللہ اچھئی تو مرا سخ وعید دینو دا اللہ پیغمبر ولی دانا دے بیان کری او کچھتا دا اللہ پیغمبر تا دے پبارکی پتا نوا نو دا کلام دا اللہ دے او کلام دا اللہ تعالی خوب بیا عبس شنو ٹھیک شوا دا اللہ تعالی کلام خو عبس نشی کی دے کنا نو علماء کرام ذکر کئی وی دا دی جواب دا دے کنا چی دا اللہ پیغمبر تا دی دا معانی پتا وا خدا دراز خبری دینو نو دراز خبری خلق بل چا سرنشی رکی خواہ رازون خلق نور چاہتا نبیانی دا دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر پا مابین کے راز دے او پا جنت کے بے بیادی اخپلو جنتیانو بندگانو تخکارا کئی خواہ ٹھیک شوا نو بازی مفسرین چکم متأخرین علماء دی کنا اغی دا خپل علم دا ذوق مطابق دا دق کی حروف مقطعات و معانی ذکر کئی خواہ ٹھیک شوا خو اغیم داوی چی حقیقی معنی اللہ تا پتا رمونگ تا پتا نشتے خود خپل علم او د ذوق مطابق لگیا دی سنا سوینو خجی نو علماء کرام ذکر کئی الف لام میم اللہ تعالی پوی پماند دی حروف باندی یا مفسرین وی چی الف پماند اعلا سرا او لام پماند لامع سرا او میم پماند محی الظلمات سرا مطلب تینا دا دے چی دا قرآن اعلا دے او روخانہ کون کے دے باطن لرا او ماحی الظلمات دا انسان دا اندرون او دا باطن دا چے کمی تیری دی دا ختمی خواہ ٹھیک شوا یا بازی مفسرین وی چے نا الف پمانا دا اللہ سرا او لام دے نسبت جبرائیل علیہ السلام تا او میم نسبت پیغمبر علیہ السلام تا چے دا قرآن اللہ نازل کردے دے دا جبرائیل پا واسطے سرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یا دا مراد دے یا بازی مفسرین وی چے نا دا الف نا مطلب اول دا لام نا مراد لازم او دا میم نا مراد مومن اول لازم پا مومن بندی سدی زدہ کول دا دی کتاب دی قار دا دی کم دن مفسرین دا خپل ذوق مطابق اگر ترجمی کئی خوگوریات ساتی اگر ہم دانوی چگین دا دق کی معنی حقیقی دق کا دا گورے دا دی معنی حقیقی صرف اللہ تا پتا رکھا خجی الف لام میم اللہ تعالیٰ پوی پماند دی حروف باندے ذالک الکتاب دا کتاب چیز لا ریب شک نشتر فی پدی کی پسرے فی ہدایت ہی من کل مطلوب چی کم سڑے دا ہدایت طالب بھی کنا نو اگا دا قرآن دا اگا دا پارا دا ہدایت ساز و سامان دیکھا
ایا بازی مفسرین ترجمه کوي لا ریب فیه انه من جانب الله، پدې کې څه شک نشته چې دا د الله د طرف نه نازل لکه، پدې کې څه شک نشته، پدې کې څه د شوبې گنجائش نشته، ځکه د تمام عربو چې کم اهل زبانو کنا، کم ادیبانو او کم ماهرین د زبانو، هغه هم ګوره د قرآن مجید د مقابلې نه عاجزه شوي وکا. لا ریبا شک نشته پی پدې کې هدن هدایت للمتقین د پاره د متقیانو. نو علما ذکر کوي وی هدن هو هاد للمتقین، هدایت کون کې د متقیانو تکا، ځکه د قرآن مجید ہدایت تے کم دے دو قرآن مجید نہ بدے ہدایت فائدہ آسوک اخلی چے کم متقی کم پریزگاری کم اللہ والی نو قرآن اگے خلق تا فائدہ ورکی خواہ. اگر چے قرآن دے کم نر حق نازل شوے سرے تمام عالم تا دے او قرآن دے انسان پا دے زڑ باندے اثر کئی خواہ. علماء ذکر کئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چے وکنا پا مکہ معظمہ کی، مکہ معظمہ کی بدد زندگی تیرولا یو دیر مالدار ترین شخصیتو کا ابو بکر صدیق چکل ایمان راڑا کنا نو دی ابو بکر صدیق مالیت پدک کٹیم کی دادا نیٹ ورک چکمو کنا اگر تقریباً 40,000 دینار دادا اگر مالیتو، مالدار ترین شخصیتو پا مکہ معظمہ کی کا وچی ایمان راڑا کنا نو دا مکی دی خلق دا ابو بکر صدیق دا جون تنگ کا. نو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دمرے تنگ چی دے پہ ہجرت پاندی مجبور کو نو دے دا مکی معظمین روان چھ دا یمن پا طرف پاندی خوا. نو پا دا پلارکی یو سڑے ورطل مخیل رالے ابن دغیننو بھی دے خوا اگوالا مخیل رالے یا ابا بکر صدیق چتا روانی. نو ابو بکر صدیق و طویوی زم وی دا مکی دی خلق تنگ کڑیم وی ہجرت تم ارادہ دا خوا دا مکی دا خار پر ایک دم ابن دغینہ وتوی ویستاغن تکی سڑے خو پا مکہ کی پکار دے تو خو زمونگ دی یتیمانانو خیال ساتی، تو زمونگ دا کندو دا رندو خیال ساتی، تو زمونگ دا غریبانانو خیال ساتی، تو خلقو سرا خیگڑی کے تو خو پا مکہ کی پکارنو. ابو بکر صدیق وتوی دا مکی خلق من پریگ دی ویرادا زوی جی کمنر حق گورم چی دا مکی خلق تا تسوی خوا. ابو بکر صدیق کی دن سر راوستو او سچلیو کو اعلانیو که دا مکی خلقو تا چه اے دا مکی خلقو ابو بکر صدیق لابن دغینہ جی کمنر حقسو امان ورکڑے دے دتا بسوک سنوائی. نو علماء ذکر کئی ابو بکر صدیق چه کلوشپش وکنا دا قرآن مجید تلاوت پہ شروع کو او جڑل بے بس بے جلل کنا کتابون ذکر کئی وی دا مکی دا کفار و دا زنانا دا معشومان براتل او دا دی ابن دا دی ابو بکر صدیق دا دی کور دی دیوالون سر بے غگون اقیو دی و اغیبم جلل کا نو علماء ذکر کئی ابو بکر صدیق تا ابن دغینہ جی کلا ابن دغینہ ورپسرالے وی دا مکی دی کفارو تنکرم چی دا ابو بکر صدیق تا ہوا یا چستا پا امن کی دا گوارے سرے دا دے دی دا جڑانا کئی دا قرآن دا تلاوت تینا کئی ذکوی زمونگا معشومان و زمونگا زنانوی خرابی تا اغیوی دا ایمان ناڑینو. نو علماء کرام ذکر کئی ابو بکر صدیق و طویہ ابن دغینا وی خپل امان دے واپس واخلا زما وستا امان تا ضرورت نشتے خوا. نو قرآن تا دا انسان پا زڑ اثر کئی خوچے دا چا پا زڑ کی صحیح کنا ذکر دا مسلمان زڑ چی کم دے کنا دا مسلمان زڑ دا جوندے دے دا انسان دا زڑ جوندے دے پا ذکر دا اللہ سرقا او چی کلا یو انسان زڑ دا یو انسان ذکر دا اللہ نا کئی نو دا زڑ دے مرشی نو گوارے سرے دا دی قلب دا موت چی کم دے کنا انسان نبیا دا دیری سیزونو اگا ادراک تینا ختم شیخا او دا دی انسان دا زڑ مڑیگی پس باندی دا جرائمو پا دیر والی دا گناہونو پا کسرت پاندی خوا ہوئی گئی تاسو نبیا پا دا باندی دا حق خبر اثر نکی خوا او دا شیطانت او دا آرام توب چی سمر کاری کنا اگا دا تا خکار کاری بیا خوا. ہدن ہدایت للمتقین دا پار دا متقیانو اس متقیان کم خلق تی نو متصل قرآن مجید دا دکی متقیانو صفت بیانی خواب الذین دا خلق تی یومنون چیمان نولون چیری دی بالغیبی پا غیب باندی
په غیب باندې ایمان. نو د غیب د ایمان نه مطلب دا دی چې قیامت لیدل نه دی، ایمان دی پی. الله لیدل نه دی، ایمان دی پی. پیغمبر لیدل نه دی، ایمان دی پی. جنت نه دی لیدلې، جهنم نه دی لیدلې، فرشتي نه دی لیدلې، خو ایمان دی پی. نو د دک ایمان بالغیب د الله په نسبت باندې معتبر دی. خو کچته یو انسان داسي که هغه د ایمان بالغیب دا کیفیت ددنه ختم شکنه، نو بیا د ایمان ګوره معتبر هم نه دی. لکه مثال بدل درکم، حدیث کې راځي کنه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي وای الله تعالی د خپل بنده توبه تر هغه پورې قبلای تر کومې پورې چې په د باندې د غرغري حالت نه راغلی. نو د غرغري د حالت نه مطلب دا دی چې په د ځن کدن شروع شي کنه، نو بیا په خپل سترګو باندې فرشتي ویني. هغه منظر د جهنم او د جنت د تخکاره شي بیا ښه. نو په دغه ټیم کې بیا سي بیا چې کمنن هغه د ډېرو خو خلقو د خلونه ګورې بیا چغې وتلي. لکه مثال به دله درکم، فرعون چې وکنه چې کله تکړه کله چې کمنن هغه په کله د الله په ګرفت کې نه راغلی کنه، نو د به چغې ولې انا ربکم الاعلی. د فرعونیانو ته به یې وي زه ستاسو لوی خدای یم، ستاسو لوی رب یم. خو چې کله الله راونیسه کنه او د الله په گرفت کې رااله، نو دی بسوي دی بوي آمنت بما آمنت به بنو اسرائیل. وی په هغه ذات می ایمان نه وړه ده کنه، وی چې پچا باندې بنی اسرائیل ایمان نه وړه ده، رب موسی و هارون، د حضرت هارون او د حضرت موسی علیہ السلام په خدای می ایمان. فرعون ګورم د کټم کې چغي ولی دی ښا ٹھیک شو. خو دغه ایمان ګوره د کټم معتبر نه دی. بیا ایمان تر ایمان توبه استغفار الا معتبر دی چې لا در باندې دغه کیفیت نه دراغله. بد دې نمک کی توبه وباسا الله دې معاف کوي. خو چې دغه کیفیت در باندې د ځان کدن شروع شکنه بس خبره ختم شوخه. الذين خلق يؤمنون ایمان لرون کی ویری بالغیب فغیب باندې ويقيمون الصلاة قائمي مزلرا ومما بعد دا اغمالنا رزقناهم چې ورکړه دې نوم دی تينفقون خرج کوي سکی على انفسهم اولا وعلى الآل ثانيا وعلى الاغيار ثالثا. لومبه په خپل ځان لګي، بیا په خپل اهل عیال باندې لګي، او بیا په نور خلق باندې لګي. ٹھیک شو. نو علماء کرام ذکر کوي د انفاق مدارج دلته کې ذکر کیږي. عبادت مالیه پکې ښه، عبادت مالیه کاغذ دی هغه زکات ته یا صدقه ده. نو حدیث کې راځي وای بهترین صدقه هغه ده چې انسان په خپل بچو باندې وخوري. ښه بهترین صدقه دا هغه ده چې په خپل بچو باندې خوراک وکړي. ښه ٹھیک شو. خو بعضی انسانان داسي کنه چې هغه غریبانو ځان لم د لوګي نه استونه وچ کړي او بچو باندې هم نه خوري. بس د دې کم نه هغه جیب ته بس د 500 کالو لاري ښه. ابا هر ټیم ته وای چې ته په دې جیب باندې لړم ناشته ښه، بس یلا کلاس ورکته کوي نو بس ټیچی ښه. نو علما ذکر کوي وای د دې مطلب څه دی؟ انفاق خرچه کول، او چې څومره خرچ کین دومره به الله درکوي. او کچته ته بخل کوي کنه، نو بخیل سړی ګوره د الله نه دی خوښه. بخیل سړی د الله نه دی خوښ، بخیل سړی د الله نه لري، بخیل سړی د جنت نه لري، بخیل سړی چې کمنر هغه د خلقو نه لري او د الله د رحمت نه لري دی. نو ځان کې به بخل نه پیدا کو. او سخی چې کم دی کنه، روایت کې راځي چې سخی چې کمنر دی د الله خوښ ته ولو کان فاسقا، اگر کچرته دی سی دی ګننګار ولې نه دی، خو چې سخی دی نو د الله خوښ دی، ځکه سخا صفت د الله دی. او چې پچا کې د الله صفت راځي کنه هغه د الله خوښ نو په ځان کې به سخا پیدا کو، ځان نه به دا بخل لري کو. ځان نه به بخل لري کو، ځکه بخل اکثر بخیل سړی چې کنه، بخیل سړی هغه غریب چې کمزانه نه په ځان لګي نه په بل لګي. او بس مطلب یې سره مطلب چې کم نه زمونږ پښتو کې خلک کوئی میګې تم دانه نشي وړی. والذین خلق یؤمنون چې ایمان راوړونکي دي بما په کتاب باندې انزل الیک چې نازل کړی شوی دی تا طرف ته
مطلب تنسره علماء ذکر کوي وای دی آیت کې رد په منکرینو د قران باندې ښا منکرینو د قران باندې والذین یؤمنون بما انزل الیک پس گئی ستا ته چې د الله د طرف نه کم قرآن نازل دی تا ته چې د الله د طرف نه کم وحی راغلی دا تا ته چې د الله تعالی د طرف نه کم وحی کیږي کنه نو په دې باندې ایمان دی چې دا د الله د طرف نه دی وما او پا کتابونو باندې انزلا چې نازل کړل شوي دي من قبل کا مخکستانا سکی د دې ټولو کتابونو د حقانیت عقیده لري چې ټول کتابونه کم الله کم نازل کړي دي کنه هغه بس کې هغه به حق مني ٹھیک شو او یو مسله دا ده کچته تا یو اهل کتابي یهودی یا نصرانی چې کم نه هغه خپل مذهبي کتاب مخې تکي خودو چې دا کتاب دی دا زمون تورات دی دا منی کنه منی نو کچته تا انکار وکړو او کدا صحیح د هغه مذهبي کتابونو د الله د کلام نه انکار وکړو ٹھیک شو او کچته تا اومنل او کدی پکې د ځان نه تخریب کړی کنه نو تا د غیر الله کلام دی الله ته منسوب کو نو بیان القرآن کی اشرف علی تانوی صاحب رحمت الله علیه د دې جواب کوي ښا چې سبا کې اهل کتابی چې درته یو خپل مذهبي کتاب مخې ته کېښود کنه توایا د الله هغه کلام چې کوم الله په حضرت موسی علیه السلام او هغه کلام چې کوم کلام الله په حضرت عیسی علیه السلام نازل کړی دی هغه حق د الله کلام دی هغه منم او د دې د حقانیت په باره کې ماته پته نشته لکه دی یهود او نصاراو په خپل مذهبي کتابونو کې ډیر مخکېواله رستواله کړی دی ډیر چې کم نه هغه تحریف پکې کړی دی بدلونی پکې راوسته دي نو علما ذکر کوي وای تا چونکه مذهبي کتابونه د یهود او د نصاراو چې کم دي کنه هغه اوس په خپل اصل شکل کې نشته غوري ٹھیک شو ځکه دی ماتا سو ته بیګا چې کم نه هغه مسخوتن درس کې دا خبره کړې وا چې دا يهود دا نسوارا چې کم دي کنه د حضرت عیسی علیه السلام نه پس یو يهودي راغلی یو بدبخت يهودي د اغنوم د سنت فال هغه را لګېدلو د دې عیسایت دا نقشه مکمل ختمه کړه کا دا بالکل چې کم دی د يهودیت یو چیرې جوړ کړه په د يهودیت یو پیروکار جوړ کو حالانکه یهودیت او نصرانیت دا ځان له د الله د طرف نه الله حضرت عیسی ته شریعت ورکړی وګورئ پوهیږئ تاسو نو علما ذکر کوي وای دقه او موجوده دا دای څخه چې دا کم بایبل لیکنه نو تقریبا د دې قدیم ترین نسخه چې دای څخه کومه ده نو هغه تقریبا په 1571 دا که 1572 دا د دې هغه قدیم ترین نسخه ده نن د دې عیسایانو څخه ٹھیک شو د دې نمک کې چې کوم هغه بایبل له د دې نمک کې چې کوم نسخې دي د دې نمک کې چې کوم انجیل دی هغه دې سره نشته خو بیا هغه تمام چې کوم مختلف کتابو ځکه تو انجیل خو الله یو نازل کړی دی خدای بایبل تقریبا 26 کتابونه چې کوم نه هغه دا یو را یو ځای کړی دی هغه ته نوم د بایبل ور کړی دی پوهیږئ تاسو بایبل تقریبا 26 کتابونه دا داغه چې کوم نه هغه یو نچوړ راغسته دی او بیا داغه ته چې کوم نه چاته سنو مخې دی چاته انجیل برنباس وای چاته انجیل مقوقس وای چاته انجیل یوحنا وای مختلف نومونه چې کوم نه هغه ولای قو دي خبره دین ترازی نو غوریات ساتي چې کوم انجیل برنباس دی کنه دا دای د دنیا خلق ته هغه نخکاره کوي ځکه په هغه کې سنا صحابه پوری د حضور علیه الصلاۃ والسلام د حقانیت هغه خبرې پکې موجود دي نو هغه دای چې خلق ته خکاره کوي هغه دای چې د نصرانیانو تخکاره کوي ځکه که دای تخکاره کوي خو د اسلام حقانیت تخکاره کیږي کنه ځکه په تمام دنیا کې تمام مذاهب چې کم دي کنه د دې نه علاوه یو بل خبره د توکم د هندوان چې کم دي کنه دا هندوان د دې مذهبي کتاب چې کم دی وید وته وي او پاره کې یو خبره چې کم نه هغه دا لیکل دا چې سبي په اخر زمانہ کې یو مسیحا راځي او مسیحا د الله پیغمبر وي او هغه وسی د هغه نه پس په کم نه هغه د نبوت هغه سلسله مکمل تور سره منقطی شي
ٹھیک شو نو بیا چې کله د هندوستان یو پندت ته کنه هغه چې کله تحقیق وکړ کنه نو دې نتیجې ته ورسېدو وې د دغه مسیحا د اخر زمانه چې د مسلمانانو د پیغمبر دی هغه هم دا خبره تسلیمي چې حق دې کم نه حق د قران د الله حق کلام دی خجی والذین خلق یؤمنون چې ایمان راوړون کړي دی بما پا کتاب باندې انزل الیکا چې نازل کړي شوی تا ته وما او پا کتابونو باندې انزل چې نازل کړي شوی دی من قبل کا مخکستانا الله څومره کتابونه چې اسمان نه دنیا ته را لېږلي دي کنه څه سلور کتابونه دي او سل صحیفې دي سل صحیفې الله تعالی دا نازل کړي دي او سلور کتابونه دي تورات الله په حضرت موسی علیہ السلام باندې نازل کړي دي زبور الله تعالی نازل کړي دي په حضرت داود علیہ السلام باندې او انجیل الله نازل کړي دي په حضرت عیسی علیہ السلام باندې او قرآن الله نازل کړی دی زمونږ ستاسو په پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې دغه د الله د طرف نه اخرنی آسمانی کتاب دی ٹھیک شو جی وبالآخرت پورا د آخرت باندې هم یوقنون د یقین لرونکي وي چې څه دی بان القیامت حق ولا شک فیه چې قیامت حق ته څه شک پکې نشته قیامت پر راځي الله به دا تمام انسانان د جزا او د سزا د پاره دوباره راژوندې کوي چې کم نیکان دي هغه به جنت ته ځي او چې کم بدان دي نو هغه به جهنم ته ځي او بالآخرت علما ذکر کوي انواع د آخرت هغه برزخ ته هغه مني که ډیر خلق نن داسې را پیدا شوي دي کنه چې هغه څه کوي هغه ګوره د قبر دا چې کوم زندگی دا د قبر دا چې کوم حالات دي د دینه ګوره منکر دي هغه وي دا بسنګي دا خو چې کم نر حق بس یو ډیرې دی دي کې خو موږ تسخکاری نه نو حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فصفاو الفاظو کې منتسوي چې ګوره دا قبر د خارو ډیرې مګنی دا خارو ډیرې مګنی القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران ګوره دا د خارو ډیرې مګنی نو ډیر خلق نن داسې دي چې هغه ګوره د قبر دا چې کم ژوند دی کنه د قبر دا نعمتونه خوشالۍ د قبر دا عذابونه اسنه تسلیمي اسنه مني او بیا بعضې کمنر د هغې دپاره مختلف قسم دلایل پیش کوي وایي څه د انسان د روح او د بدن په مابین کې انقطاع راغلی ده وایي د ده په بدن کې دقه ټیم روح شته نه او سزا چې کمنر هغه صرف بدن ته ولې میلاویږي یاد ساتئ دا خبره داسې نه ده په قبر کې چې کوم عذاب میلاویږي که نه نو د دې انسان د دې روح د ده د دې بدن سره څه ناڅه تعلق موجود وي پوهیږئ تاسو نو بدن ته چې کوم تکلیف میلاویږي کنه هغه تکلیف سي روح هم محسوسوي ګورئ خبره دین ته راځي وبالآخرت پورا د آخرت باندې هم یوقنون د یقین لرونکي وي چې سره قیامت حق ته او الله تعالی به انسانان ژوندې کوي نو اولئک دغه خلق چې دي المتقین الموصوفون باوصاف الخمسه چې دا کم پنځه کامل صفات دي کنه چې دغه صفات چې پچا کیږي کنه دغه سری اولئک دغه خلق علا هدن پیدایت باندې من ربهم په فضل د خپل رب سره د الله په مهرباني دغه خلق علما ذکر کوي د هدایت د مطلب شری المستحقون لرحمت الله د الله د رحمت مستحق خلق دي خجی واولائک هم دغه خلق هم المفلحون هم دی کامیابی مندون کی دی نو علماء کرام ذکر کوي هم المفلحون د فلاح او د کامیابی معیار الله مونږ ته دلته کې بیانوي لکه مونږ هر سړی نن په دنیا کې کامیابی پسې منډې وو نو څوک کامیابی په مال کې ګوري څوک کامیابی چې کم نه هغه په باچایۍ کې ګوري څوک کامیابی په گاډو کې ګوري څوک کامیابی په ځمکه کې ګوري څوک کامیابی په دولت کې ګوري څوک په نوکرۍ کې ګوري او د الله پیغمبر مونږ ته وایي چې ګوره په دغه کیسیزونو کې کامیابی نشتا، کامیابی چې پس کې ده کنه هغه شی مونږه تاسو پرې خو درې
د کامیابی په تلاش کې مونږه د ناکامۍ اسباب اختیار کړي دي. د کامیابی اسباب څه دي؟ الله او د الله پیغمبر طرف ته تلل، الله او د الله پیغمبر طرف ته تلل، د الله دین طرف ته تلل، دا اسباب د کامیابی دي. خو افسوس دغه اسباب مونږه تاسو پرېښودي دي. اولئک و اولئک هم دغه خلقهم المفلحون، هم دی کامیابی موندونکي دي. او سره د دې په مقابله کې چې کوم کفار دي که نه، نو علما کرام ذکر کوي وایي چونکې د سورت فاتحې کې درې قسم له خلق، درې ډلې ذکر شوي وي. لومبی منعوم علیهم، چې په چا باندې د الله د طرف نه انعام کړی شوی و، نو د هغې تذکره وشوه چې دا متقیان دي. ورپسې دویم غیر المغضوب علیهم، د مغضوب علیهم تذکره شوی وه، نو ورپسې دلته کې د مغضوب علیهم تذکره کیږي چې هغه کفار دي، چې ان الذین کفروا، دغه د دې کفار د دویم طبقې د دویم قسم د خلقو ذکر دی دلته. ان الذین بشکا خلق کفروا چې انکار کوونکي دي پس سره بهذا الکتاب، د دې کتاب د منلو نه، د قرآن د منلو نه انکار کوي کنه، یا کفروا بوحدانیت الله، د الله تعالی د وحدانیت نه انکار کوي، یا کفروا بنعمت الله، د الله تعالی د نعمتونو په ناشکرۍ کې مبتلا دي. نو سره سواء برابر خبره ده علیهم پدی باندې انذرتهم کا چرته تو یری دی لرا ام لم تنذرهم یا نه یری دی لرا لا یؤمنون ایمان نراړي دی ستا دا خبره نه تسلیمي. دا الله کلام دی کم در حق منلو ته نه دی تیار. دا الله د کلام د دې په دې زړونو باندې اثر کوي نه، حق خبره د دې زړونو ته داخليږي نه، ځکه څه دی د دې په دې د زړونو کې د قبولیت د حق چې کومه ماده ده هغه ته الله اوچته کړې ده، هغه ته الله اوچته کړې ده. ځکه علما ذکر کوي کنه، وایي د هر انسان په دې زړه کې الله تعالی یو دوه کیفیت ایښودي دي. یو هغه کیفیت دی چې انسان کله ګناه کوي کنه او ګناه کوي، نو د په دې زړه کې یو بېچینی پیدا شي، د په دې زړه کې یو تذبذب او یو اضطراب پیدا شي چې دا اوهو دا مې څه وکړل، داسې نه و پکار، دا کار غلط شو. بلا اختیار د دې انسان په دې زړه کې دا د هر چا په زړه کې راځي. او دویم کیفیت هغه دی کنه چې دې څه کوي، د په دې زړه کې چې کوم نن هغه د ګناه د کار طرف ته میلاني، یاره دا چې دا د دې پلان کې څومره لګي، څومره ښې خبرې کوي دې کاکا پسې، نو بس دې ورسره شروع شي. لکه د غیبت مجلس شو دغسې نور. اوس علما ذکر کوي وایي په دې زړه کې دغه د شیطان دا کم کیفیت، دغه علما کرام ذکر کوي وایي چې کم خلق د ګناه په دې کار کې د حد درجې ته ورسي کنه، نو د حق دا خبره راتلل، د په دې زړه کې د میلان د حق دا القا کېدل، دا تنه الله واخلي. بیا دلته بیا په ګناه په کار ندامت نه حاصلېږي، دلته بیا د نیکۍ د کار کې سکون او چین نه ملاویږي. او چې کله د انسان د نیکۍ د کار پر کولو کې دلته چین او سکون ملاو نه شو، بس پوه شه چې ستا زړه مړ دی. اوس د دې بیا علاج په کار دی، دا زړه به دې راژوندی کې، نو څنګه به راژوندی کېږي؟ د الله په کلام سره. خجیب ختم الله مهر لګولې دی الله تعالی علی قلوبهم پرونو د دوی باندې، نو څه کوي؟ فلا يصدقون ولا يتبدلون انفسهم، تصدیق د الله د کلام نه کوي او خپل ځان نه بدلوي، خپل باطن نه بدلوي، خپل زړه نه بدلوي او د بدلولو اراده نه کوي. نو علما کرام ذکر کوي وایي چونکې باطن بدلول، زړه بدلول دا خو د الله اختیار دی، خو کم از کم انسان اراده خو کولی شي کنه. انسان یو تګودو محنت او هغه څه قسم منډه خوالی شي کنه، نو وایي دغه ته مراد دی. ختم الله مهر لګولې دی الله تعالی علی قلوبهم پړونو د دوی باندې، وعلى سمعهم او په غوږونو د دوی باندې،
والا بصارم او پسترګو د دی باندې غشاوتن پردی دی ولهم د دی د پار عذاب عظیم لوی عذاب دی سده لعظمت عنادهم چې د عناد د وجنا د حق خبر قبولولو ته نه دي تیار کا. نو علماء کرام ذکر کوي وای ختم الله علی قلوبهم الله تعالی د دې کفارو په دې ورونو باندې مهر لګولې دی. نو د حق خبره دی اورینا د حق خبره دی وینینا د حق خبره دی کم دی کنه پاګه د دې د زړونو ته نه کوزيږي نو چې نه کوزيږي نو د قبولیت ته حق هغه چې کم کیفیت ته کما ماده ده هغه ته الله تعالی غسته دغه. نو علماء کرام ذکر کوي ویسره ولهم عذاب عظیم عذاب عظیم باورته الله ور کوي. نو ګوره عذاب الله تعالی وتبي عذاب عظیم باور کوم ښا الله وی عذاب عظیم به ورکوم. نو کستا سو خیالي کنه یو ماشوم چې کم دی ماشوم ته ورکوټه شی هم لوی ښکاریږي ورکوټه شی هغه ته لوی ښکاریږي خو د دې په مقابله کې چې کم دی کنه د دې په مقابله کې یو لوی انسان ته چې کم دی هغه ته بعضي اوقاتو کې دا لوی سيزونه چې کم نه دا ورته واړه ښکاریږي خو چې لوی یو اسیس ته لوی وای کنه هغه بیا حقیقت کې لوی نو او چې الله وی عذاب عظیم به ورکوم نو هغه عذاب عظیم د عذاب عظیم مونږه تاسو سوچ تصور نشو کولای ښا. علماء لیکلي دي کنه وای روایت کې راځي وای د ټولو نه کمترین سزا چې الله تعالی ورکوي په دې جهنم کې دا به ابو طالب صاحب له ورکوي ښا. ابو طالب صاحب ته به د ټولو نه کمه سزا ملاویږي او دغه کمه سزا به سي هغه کمه سزا به دی چې دته به الله تعالی د اور پڼې به ورته اچولي ښا. نو بعضي علماء کرام ذکر کوي دا پڼې به د اور وي او د بعضي علماء کرام رائے دا ده چې نه دا پڼې به سوي خو د دې پڼو دا چې کومې تسمې دي کنه لکه نن مونږه تاسو بوټ چې تړو کنه نو د دې بوټ ته چې کومې تسمې وای دا به سي دا به د اور وي ښا. علماء ذکر کوي کنه وی ابو طالب سے چې د اور دا پانی اچي ولې اچي وی دا وجه دا چې د ابو طالب سے تمام بدن سره د الله پیغمبر د الله د پیغمبر بدن مبارک چې کوم دا ور سره لګیدلو ما سیوا د خپونه ښا. الله تګوره د خپل محبوب پیغمبر دا بدن مبارک دا ډیر محبوب دی ښا. لکه علماء لیکلي دي کنه وی بی خدیجه الکبرى چې کله وفات شو کنه نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود د بیبي خدیجه الکبرى په دفن کې شریکیږي ښا. نو حضور چې کله د بیبي خدیجه الکبرى قبر مبارک تورکوز شو کنه او بیبي خدیجه الکبرى کله دفن کړي نو بیبي خدیجه الکبرى دا قبر مبارک چې کوم دی کنه په مکه معظمه کې چې کوم مشهور قبرستان د جنت المعلا وتوي جنت المعلا وتوي غالبا بس تقریبا د حرم شریف نه 1.5 کیلومتر فاصله کې لکشا طرف طریقہ اب صرف تقریبا 1.5 کیلومتر فاصله پیدل چیزینو زما په हाँ जी बस तकरीबन पैदल जी का ना नो 15-20 मिनट की सड़े जे कमर खपासा न बंदेल तरसी उस दगे कब उलमा जिक्र कई बीबी खदीजतुल कुबरा चे कल सवा कल दफन कीदा कना नो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मख मुबारक द बीबी खदीजतुल कुबरा दई वाले क़िबले तरफ तरावाड़ो वचे मख वाला क़िबले तरावाड़ो कना द बीबी खदीजतुल कुबरा मख पे द क़िबले न वाड़े दो مخ په واړې دو حضور علیہ السلام د بیا را واړو هغه بیا واړې دو حضور خپشو ډیر سخت خپشو وی اے الله چې د دې بیبي خدیجه الکبرى نه چې تسغلتی شوی دا الله ته په سخفای چې د بیبي خدیجه الکبرى د مخ مبارک د قبلې نه اړېرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته الله وحی راولېږله جبرئیل علیه وی د الله محبوبه د بیبي خدیجه الکبرى د دې مخ سره چې کوم دی کنه وستا مخ لګېدلې دی او چې د کوم مخ سره ستا مخ لګېدلې کنه وی الله هغه مخ په خاورو کې لګول نه غواړي الله هغه مخ په خاورو کې لګول نه غواړي ځکه چې کوم نه هغه د بیبي خدیجه الکبرى دغه مخ څه کوي د بل طرف ته ورواړي ښا تکشوا نو دا ابو طالب سیب چو کنه نو د بدن ټول بدن د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د بدن سره لګیدل ما سیوا دو خپونه الله تعالی چې سزا ورته ورکوي نو سجل وي
دک په خپو باندې به سزا ملاویږي او نو علما ذکر کوي وای په ټولو کې کمه سزا به دتی او سزا به سي وای د دک کې اور د دې پیزار د وجه نه کنه وای د دماغ به داسې جوش کوي کنه لکه چې په کټوي کې غوخی او دا کټوي څنګه جوش کوي دک چې به د دماغ جوشيږي نو چې کم عذاب دی هغه سخت پسنګي عذاب عظیم بسنګي هغه چې الله وی عذاب عظیم به وتورکم هغه عذاب به بیا څنګه ښه رونو الله دې زمون حفاظت وکړي عذاب د الله د دین دی الله د هر مسلمان حفاظت وکړي تم دې دې بس مو ہوگا سبق تو ہوگی خجی ومن الناس بعد خلقنا من اغسوکتی یقول چوائی دی آمنا ایمان نوڑے دے منگا باللہ پا اللہ تعالی باندی لسدے علماء کرام ذکر کئی وی دا دو خلقو دا دو انواع تذکرہ شوا دا منعوم علیہم تذکرہ شوا دا مغضوب علیہم تذکرہ شوا اس ورپسی دا الضالین تذکرہ کی گی او الضالین سوکتی اگا منافقان دی علماء ذکر کئی دا منافقت بنیاد چی اخوده شوه کنا نو دا عبداللہ ابن ابی ابن سلول چی ہو دا یو مدینہ منورہ کی او سڑے ہو علماء ذکر کئی وی دا حضور علیہ السلام دا ہجرت نوڑان دے دا دی عبداللہ ابن ابی ابن سلول پا دی مدینہ منورہ کے دیر اثر رسوخ ہوکا نو دا مدینی منوری دا خلق راجم شو کنا وی پا اطراف دا عالم کی دا دیر خلقو سدی وی ځان لے مشران مقرر کری دی وی مونگ دا مدینی خلق لهم وی او مشر پکار دے کنا نو دا طول خلقو اتفاقی رائے رالا پو عبداللہ ابن ابی ابن سلول بندے خوا چی پا دا بندے اتفاقی رائے رالا کنا او رز مقرر شوا چې دله بس کو په پلان کې رز باندې با د مشرۍ دستربندي کو کا د مشرۍ دستربندي وکاو نو علماء کرام ذکر کوي عرب دا غي طریقه بدا وکنه چې یو سړی به خپل مشر غنو نو هغه ته پټکي ور پسر کو لکه اوسم زمونږ په دي بعضي علاقو کې دا رواج دی کنه چې یو سړی مشر کیږي نو هغه څه کوي اگه ته پټکې په سر کې ښه دا زمونږ د مشرانو طریقه زمونږ په دې علاقه کې داسې وکړه ټیک چې مشر به جوړو نو هغه ته پټکې ور په سر کو نو د عبدالله ابن ابی ابن سلول هم ورځ مقرر شو چې په پلان کې ورځ باندې به مشر جوړو او د ته هغه پټکې په سر او د مشرۍ ښه اتفاقی خبره داوا چې په هغه ورځ باندې د دواړو جهان مبارک سردار مدینه منورې ته تشریف راوړو ښه ہجرت مدینہ جی کم نر حقاو شنو نو علماء کرام ذکر کئی وی دا عبداللہ ابن ابی ابن سلول دا مشرعی اگا چی کم خبرہ وکنا اگا لڑا رالا ذکر دا تمام خلقو رجحان دا عبداللہ ابن ابی ابن سلول پزائی باندی دا اللہ پیغمبر طرف تا پیدا شقا نو علماء کرام ذکر کئی عبداللہ ابن ابی ابن سلول دا دق کی خپل مشرعی دا دی تلو دا وجنا اگا یو دشمنی شروع کڑکا او هغه دشمنی چې کم نه هغه سوا د دې اسلام خلاف د دې مسلمانانو خلاف سازشونه شروع کړل او هغه سازشونه تر دې حد پورې لاړل کنه چې دوی به دې مسلمانانو کمزوري به لټولې ښه او په دې انتظار چې دا مسلمانان بس وخت کې څه کمزوري به دوی زمونږ په لاس باندې راځي چې بس دوی ته مو نقصان ور ورسو نو علما ذکر کوي وایي په مختلفو غزاګانو کې د خپل کردار ادا کړی خو الله ناکامه کړي دي نو و چې کله اسلام له الله قوت ورک کنه او کله دای ته پته ولګیږي چې اوس خو دې کمندر هغه د مسلمانانو مقابله ګرانه ده نو څه چلی وکړو آپس کې یو پلانینګ وکړو چې صرف د مسلمانانو د خوشحالولو دپاره موږ به په دې ژبه باندې کلمه ووکړه نو څه چل به په دې ژبه باندې به کلمه ووې په دې زړه کې دننه چې کمندر هغه مسلمانان نو په دې زړه کې دننه ایمان نه و نو نو علماء کرام ذکر کئی وی داغا عبداللہ ابن ابی ابن سلول او د ملګری چې کومو کنه نو په ظاهر کې به خپل ځان مسلمان ښکارا کو خو اندرون نه ګوره مسلمانان نو دک د دې منافقانو تذکرہ چې کم نه دلته کیږي ښا صرف د خپل مال د خپل سر او د خپل عزت د بچاو د پاره دای په دې جواب باندې کلمه به وی ښا
ذکر خو اقبال د دې ترجمانی کوي کنه وہی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں تا په دې جبه کلمه ویلې ده کنه عبد الله ابن ابي ابن سلول ویلې وکنه نو پتاو پاغه کې فرق پدای چې ستا دا کلمه ستا د کردار نه بخکاره کیږي چې دا مسلمان دی او عبد الله ابن ابي ابن سلول صرف په جبه وینو نو علماء ذکر کوي وای د دقیق درې طبقه چې کم ضالین په صورت کې هغه طرف ته اشاره وا هغه دلته کې ذکر دی ښا ومن الناس بعد خلقنا من آسوک یقول چی وای دی آمنا ایمان نوڑے دے منگا باللہ پذات اللہ تعالی باندی علماء ذکر کئی آمنا باللہ لسانا صرف پا جب باندی بیداوی قا وبالیوم الاخر پورد آخرت باندی وما هم اوندی دی بمومنین ایمان نوڑن کی پا حق دزڑنا دی پا زڑ کی ایمان نشتے قا د دې په دې زړه کې دا چې کوم خبره دی په دې خولې باندې کوي کنه حقیقت کې د دې د زړه د دې منلو ته نه تیار ښه یخادعون الله دی ټګي کوي د الله تعالی سره والذین او دای خلق سره منو چې ایمان راوړل دي نو علما ذکر کوي وای الله سره به څنګه یو سړی ټګي کوي وای د دې مطلب دا دی یخادعون الله فی زعمهم د دې ګمان دا دی چې ګینه مونږ الله له دوکه ورکو حالانکه د الله له دوکه د دې پلارم نجی ورکول الله خود د دې د اندرون د دې د باطن او د ظاهر دار څخه خبر دی کنه ٹھیک شو یا بعضی علماء کرام وای چې نه د دې نه مراد دا دی چې عبارت په حذف ته مضاف سره دی یخادعون نبی الله دې ټګي کوي د الله د پیغمبر سره یخادعون الله دی ټګي کوي د الله تعالی سره والذین هدای خلق سره منو چې مؤمنان دي دی بوي دا مسلمانان ساده خلق ثقه وی یو ځل وته وای چې مونږ ایمان نه وړل کنه وی بیا بستام قدر کوي د مال باندې حفاظت کوي او د هر صبر خیال ساتي ښا وما يخدعون دی ټګي کوي الا انفسهم مگر قل ذانون سراب وما يشعرون لیکن دی شعور نلری فی قلوبهم پڑون دی که مرض د منافقت تے فزادهم الله پذیاتی کڑ دی اللہ تعالی مرض دی سدی ذکر دی خپل مرض علاج نکی کنا او د منافقت او د دکی منافقت علاج دا دی چې د الله د پیغمبر تکینی او د الله قرآن راواخلی او د الله تعالی د قرآن تلاوت شروع کی کنا نو بس چل بی د منافقت تا مرض به ختم شنو ولهم د دی د پارا عذاب علیم عذاب دردناک تے بما پا سبب داغی سرا کانو چیو دی یکذبون دروغ ویون کی نو علماء کرام ذکر کئی پا دی جب باندی بیوی چه مونگ ایمان نوڑے دے حقیقت کے مومنان نونو وَإِذَا قِيلَ پاوکی چی اویل شلم دیتا لا تفسدو تاسو فساد مکوی بترک الشرائعی دا اللہ تعالی دا طرف نا دا کم شریعت چی در تنازل لکنا نشجل لے تاسو جی کمدر حقا ددی پا عدم قبولیت پاندی تاسو پساد مکوی لکا علماء ذکر کئی دا طولونا لوی پساد پا دنیا کی دا کفر دیخوا لوی پساد دد لکا علماء کرام ذکر کئی کنا دی قرآن مجید کے اللہ تعالی بار بار سے کئی ویفسدون فی الارض نوی دا پساد دا مراد کفر و شرک تے خواہ کفر و شرک تے نو خواہ وَإِذَا قِيلَ وَكَرَچِ اُوِيلِ شِلَمْ دِيتَا لَا تُفْسِدُوا تَاسُ فَسَاد مَكَوِي فِي الْأَرْضِ پس مکہ کی قالوا نوائی دی انما بیسک خبر دا نحن منچی مصلحون اصلاح کون کیو دا ظاہر و دا باطن ویسرے وی منگ صرف دا اصلاح کوشش کو منگا جی کم در حقا دا خپل باطنی چی کم کیفیت تے وی دا عقید بدلولو کوشش کو ظاہرم وی خپل بدل کرده کا ذکر دی بسوی وی دا ظاہر بدلول زمان پا اختیار کی وی باطن خوبا ورسرا خود با خود بدلی گی نو تبا کوشش کی نو علا بدلی گی کا علا خبردار انہم بے شک دی چی دیوم المفسدون ام دی پسادیان دی ولیکن لا یشعرون لیکن دی شعور نلری دی نپوئی گی خواہ
نو شعور څه ته وایي؟ شعور دې ته ویل کېږي که نه چې انسان په خپله نفع او نقصان هغه نه پېژني. ٹھیک شوه؟ چې انسان خپله نفع او نقصان پهچان چې په کوم څیز باندې راځي نو هغې ته شعور ویل کېږي. نو که ستاسو خیالي څاروی نه دی ځناور هغه هم ګوره خپل نفع او نقصان پېژني که هغه هم خپل تکلیف پېژني هغه هم ګوره چې کوم نه هغه خپل تکلیف او خپل راحت هغه هم پېژني ګوره. ٹھیک شوه؟ خو د دې په مقابله کې دا چې کوم کافر دي که نه نو دی خپل نفع او نقصان نه پېژني چې کوم حقیقي نفع او نقصان دی که حقیقي نفع جنت تے حقیقی نفع دا اللہ رضا دا حقیقی نفع جے کم نر حق اتباع دا اسلام دے او حقیقی نقصان سے دے جہنم دے حقیقی نقصان کفر دے حقیقی نقصان دا اللہ دا پیغمبر مخالفت دے خواہ ولیکن لا یشعرون لیکن دی شعور نلری وَإِذَا قِيلَ وَرْكَلَتِ اُوِلِ شِلَمْ دِيتاب آمِنُوا تاسو ایمان ناڑی کما آمن الناس لکه چې څنګه ایمان راوړی دی الناس الکاملون کامل خلقو. علما ذکر کوي دا الف لام داسې دي عهد ذهني دي او مطلب تیرا صحابه کرام د پیغمبر علیه السلام دی. علما ذکر کوي وایي د دې آیت نه د صحابه کرامو د ایمان د کمال دلیل دی ګورئ چې د صحابه کرامو ایمان چې کوم نه هغه د حد د کمال ته رسېدلی و ځکه الله بطور آیډیل بطور نمونهی دنیا مخې ته کېدي ګورئ چې تاسو کما آمن الناس لکه چې څنګه د صحابو ایمان نه وړی دی. نن هم ډېر خلک دا زیري چې هغوی لګیا دي صحابه کرامو پسې خبرې کوي صحابه کرامو پسی حضرت عائشی صدیقی پسی حضرت عمر پسی حضرت ابوبکر پسی بس لگیا دی نو. حالانکہ یاد ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی لا تسبوا اصحابی زما صحابه کرامو ته ګوره بد موایي کچرته تاسو د احد د غر برابر صدقه کوي کنه نو زما د صحابي د یو کجوري د صدقې اجر تا نرسی. د صحابه کرام د ایمان په مرتبه کې یو اعلی مقام ته رسیدلی و او د ایمان په مرتبه کې اعلی مقام ته رسیدل د څه د وجې نه د صحبت د پیغمبر علیه السلام د وجې نه او د صحبت اثر چې کوم دی که نه د صحبت ډېر غټ اثر ډېر غټ اثر ځکه څه کوي حافظ شیراز به وایي که نه چې یک زمانه صحبت با اولیاء بہتر 100 ساله عبادت بیریا. د اولیاء په صحبت کې لږ وخت ناسته چې کوم ده که نه دا د 100 کالو د بیریا عبادت نه غوره دی ځکه د صحبت ډېر اثر په انسان باندې. ځکه علما ذکر کوي تاسو د اولیاء او د نیکانو خلقو څخه ځئ ښه کما لکه چې څرنګه من الناس ایمان راوړی دی صحابو قالو نو وایي دی انؤمن وایه ایمان راوړو مونږه کما آمن السفهاء لکه چې څنګه ایمان راوړی دی بیوقوفانو نعوذ بالله صحابه کرامو ته به څه وي وی دا کمکلان دي ځکه وی څه کوي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خبره باندې د خپل سر نه تیر دي دی د هېڅ پروا نه کوي او صحابه کرام او داسې د الله د پیغمبر په ناموس باندې د الله د پیغمبر په خبره باندې د خپل مال سر اولاد د هر څه نه تیرو د هر څه نه تیرو. لکه د غزوه تبوک په موقع باندې ابوبکر صدیق د کور ټول مال راړو عمر فاروق د کور نیم سازو سامان راړه او یو موقع کې د غزوه بدر موقع وکنه نو د حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکر د حضرت ابوبکر صاحب زوی لا ایمان نه راوړی نو د بدر میدان ته دیم راغلی نو د عبدالرحمن ابن ابی بکر د خپل پلار ته وی بابا یو عجیبه خبره درته وکم درته وی یو وی بابا وی د بدر جنگو وی ما توره چلوله وی بره مې نه کتل وی ناګهانه وی توره چې مې اوچته کړه که نه او وی چې مې خیال شو نو وی بابا زما د تورې لاندې تو وی دا تور میں ضرور ټکړه چې دا خو مې بابا دی غږ مې ونه کنو. حضرت ابوبکر صاحب بتوي وی اے عبدالرحمن ابن ابي بکر زما دی قسم د الله په ذات باندې کچرته زما د تورې لاندې ته راغلی وی که نه ما به دې ته نه کتل چې د ابوبکر زوی وی ته د ابوبکر زوی رستو وی ته چې کوم نه هغه د الله دشمن مخکې ته د الله دشمن وی هغه ټایم کې ما به دې سر قلم کو
نو د اولاد د ارسنه تیر وګوره د الله او د الله د پیغمبر د حکم د پاره خجی الا خبردار انهم بشک دی هم الصفحاء هم دی بی وقفان دی ولكن لا يعلمون لیکن دی نه پویږي دی لصفاحتهم د دی پر خپل حماقت پویږي نو بس په کو خجی حاجی بس دعا وکړه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين الله زمونږ د ټولو دا ناسته قبول کا الله زمونږ د ټولو د قرآن مجید په دې مجلس کې دا ناسته زمونږ د مغفرت او د بخښنې یو ذریعه جوړه کا الله مونږ ټولو ته د قرآن پاک صحیح پوهه را نصیب کا الہ العالمین مونږ ټولو ته د قرآن په تعلیماتو عمل کول آسان کا الله زمونږ پړونو کې خپل معرفت او خپل مینه پیدا کا الہ العالمین زمونږ د ټولو پړونو کې تقوا پیدا کا الله مونږ خپل معرفت او خپل محبت را نصیب کا الله زمونږ مریضانو له شفا ورکا الله زمونږ بے اولاد له اولاد ورکا الله زمونږ بے روزګارو له روزګارونه ورکا الله زمونږ د پریشان حالو پریشانی ختم کا الله زمونږ د ضرورتمندو ضرورتونه پوره کا الله زمونږ د مشکلاتو کې راګیرو مسلمانانو مشکلات ختم کا الله دا ناس ملګری ټول خوشاله کا الہ العالمین جوړي ول د خیر او د برکت نډکې کا الہ العالمین د امت مسلمه ټول مردگانو ته بخنو کا الہ العالمین زمونږ د ټولو نه رضا شه الله مونږ ټولو ته صحت عافیت او استقامت را نصیب کا الہ العالمین د دوره تفسیر چې کوم شروع شوه دی الله په خیر او عافیت سره پای تکمیل کو رسول کا الله مونږ ټولو ته صحت را کا الہ العالمین زمونږ د ټولو د ستړي د مهنتونو قبول کا الله مونږ دریا نو ساته الله مونږ د خودنمایي نو ساته الله مونږ د خپل کم علمي د خپل کمزوري اقرار کو الله زمونږ د لغون تک ستړي د خپل رضا سبب جوړ کا الله که زمونږ نه پکې کمې کوتاهي غلطي راځي الله ته خو مهرباني الله ته خو شفیقي الله ته خو رحیمي الله ته په مونږ باندې خپل رحم نازل کا الله ته مونږ ته معافي وکا الہ العالمین زمونږ د ټولو نه راشه الله دا کوم ملګري چې دلته ناستي یا بهر اوریدونکي خلق چې دي الله ټولو ته د قرآن پاک صحیح پوهه ورکا الله د خپل علم نه ورته علم ورکا الله زمونږ د ټولو د دعاګانې قبولي منظوري کا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا رب